الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. دې مخکې ابوابو کې اکثر د نواقض او د اودس بیان، اوس د بعض اوبو بیان کوي چې اودس ته مات شي خو په اوبو به اودس کې نو کور کې بعضې لوښو کې اوبه وي هغه جوټه شوي نو د بعضو جوټو بیان کوي. باب سور الکلب، باب د په بیان د حکم د جوټې د سپي کې. سور جوټې ته جمع آثار ده. یو درو بحثو ته بخیال لري ښه. اول درته لفظي ترجمه کوم، بیا دوه مسلو کې خلاف ته د فقهاو، بیا د هغې دلایل، بیا ترجیح د مذهب منصور. نو د درو مسایلو ته به وخت ده او یو ځل باندې واورئ چې بیا پکې ضرورت نه. هر بحث چې ړومبې راشي که نه نو پوره زور زیر باندې ورته غوږ دی، ځکه دویم بحث کې بیا اختصار که بیا خو کتاب نه خلاصېږي. نو باب ما جاء فی سور الکلب، د سپي د جوټې بیان. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ايوب بن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ويناوه، منزل کی دی شي لوخه دا ولغه فی الکلب چې سپي پکې جوټه کی ولغه یا لغو ولغه ولغ ادخال د جبه ته وی چې وب پکې وي، چې وب پکې او خله سپي جوټه کی دنه پکې جبه دنه کی نو دې ته ولغ وي. او چې وبني منجمد شي وي لکه غوړی انګولې نو دې ته لعق وي، لعق. او چې تشلوخي وي سټي هغه ته لحس وي، لحس الکلب وسټ سپي او لعق وی خور سپي او ولا جوټک سپي. نو عربي وسیع جبه ده. نو چې مایې شي اوبه شربت دا په لوښي کې پروتي او سپي جوټکې نو دې ته ولوغ وي. او چې منجمد شي وي لکه انګولې ترکاري غوړي مړي نو دې ته لعوق وي. او چې تشلوخي ناغی تا لحس وی، لحس حی سره. نو اذا ولغ فی الکلبوس چی سپی جوٹا کی پکی خلو پکی ننا باسی جبا منزلی کی گی بات لوخی 7 مرات نو کرتا اولاهن اول ذل او قال اخراهن بالتراب، یا آخری کرت با پخور باندی وینزی. و اذا ولغت فی الحیرتو او چی پیشو جوٹا کی نو غسل مرتن یو کرت بوینځل کیږي. دا آیات لري دا زموږ د مذهب د لپاره فائدہ ده او حدیث صحیح دی. پیشو ته حرم وای، بسم وای، قتم وای، سنورم وای. دا تی د تانیس نه تی د وحدت ته. نو حرم نرتم وای او خذتم وای او سنور پیشتم وای پیشو ته او قت او بس. قال ابو اسحاق حديثنا سمع صحيح وقول الشافعي واحمد واسحاق دا د دې مبارک امامان قول له. وقد روي هذا الحديث من غير وجه، دا حدیث په بشمارو کې طریقو نقل له پای کې د هرې ذکر نه راغلی. پیدا ولغت فی الهره غسل مره دا پکې نشته، خو دې طریقه کې راغلی نو اعتبار من ذکر نه راشو. وفي الباب عن عبد الله مغفلا، په دې باب د وو کرته وینځلو کې د یو مبارک صحابي نم روایت ته نوم د عبد الله بن مغفل، دا په ابو داود کې د سیر او د ابو هريره روایت ذکر کړ او په مسلم شریف کې او په بخاری کې. دا خو لفظي ترجمه شو د حدیث مبارک. اوس مسله سره او فقهای کرام پکې سوي دویم دلایل یې سری، دریم بحث او تمحیص او نقد او تحقیق او ترجیح د مذهب منصور په دې باب کې. هر سړی خپل مذهب فرق کوي. د مذهب حنفي ترجیح ګوره د خپل مذهب د ترجیح مطلب دا نه چې دا نور مونږ غلط ګڼو. قسم دې که د شافعي صاحب په مجلس کې مونږ خوله وازه کړی شو د هغه دومره لوی شان دی، او د امام احمد صاحب او د امام مالک صاحب خپل مذهب کې لګي او خپل ماحول د ډزې کوو بل ډزې خلاصو.
دا ته ځکه وایم چې بعضې مولیان نورو مذهبونو ته ډېر کمزوري ګوري. حرم شریف کې وتر کوي په یو سلام. مدینه منوره کې ما وتر کو جمع سره نو یو خندار یو نا پښتانه ډېر سخت دغه جهالت پکې. نو یو زما شنامو د کپړو دکانو مو مولیامو زبور سره یو ځل روانم د وګي نیونی ولا ما ته ویلاړې د مور پلار دین دی پرې خو ده ما څه چلو شو وی ته دی پسې ویتر کې ما ته چې ور پسې فرض کې نو داسې په تعصب کې مبتلا چې دا نور مذهبونه ورته باطل ښکاري. دې سپیرې دلته ځان ته پیران وای الته حرم شریف کې جمع نه کوي. خدای پاک یو شیطانی وسوسه کې مبتلا یو منظم نه کوي. وی دا زمونږ مذهب نه دی. یو کابلی وای ته د سره سبق اورای ما څه چلې وی دا خو شافعي دی. ما ویری کنه څه چلو شو زما د سبق مرګرو شوافی او احناف او حنابل د سره سبق یا خدای نظر ته دا تعصب بنه کوي. ټول علما مبارک خلق دي. ټیک ته ترجیحات دي دا غواړو دا نه غواړه خلاف دي. موږ د خپل مذهب ته دلته غواړو یو ځکه دا دلته په تواتر را رسیدل لکه دلته قرات د حفظ ته غواړو یو ځکه په تواتر را رسیدل. نور خیراتونه دلته نه وي. دي ټول مبارک کل خلق دي اولیاء الله. هم مساله سره نو د سپی په جوټه کې دوه مسلو کې خلاف دي. اوله دا چې د سپی جوټه پاکه ده که پلیته ده او سپی پاک دی که پلیت دی خوراک یې څنګه ده. نو مشهور مذهب د امام مالک صاحب دا چې د سپی جوټه پاکه ده او غوښه پاکه ده. او یو قول دا چې د سپی خوراک روا دی. افریقا کې ډیر مالکیان سپی خوري علی او دا باقی درې واړه امامانو یې نه سپی جوټه پلیته ده او غوښه حرامه ده او نجس ده. بے شافی صاحب خود دومره سخت چې دې ته نجس العین وایي. نجس العین مطلب دا دی چې په حلالې دوم سرمن نه پاکېږي. او زمونږ په مذهب کې نجس العین صرف خنزیر دی سپی نه دی. نو په حلالې دو باندې که سرمن ته وباسي او رنګ یې کړي نو سرمن یې پاکېږي. مونږ یې نجس وایو خو دومره شدت نه کوو لکه شوافع. نو اوله مسله دا ده چې امام مالک صاحب په یو طرف دا درې واړه امامان په بل طرف او د سپي جوټه پاکه ده او درې واړه امامان وي د سپي. امام مالک صاحب ته چوي سپي جوټه څنګه ده وی حکم راغلی چې اوبو کې خوله دغه کې نوبت وکړه. تعبدي دی ماته یوه جنه ده معلومه خو د خدای او د رسول کلام دی. نو وینځل ته د لوښي وایي خو جوټې ته یې پلیته نه وایي. او غوړی که دا کړه شاته یې غوړ که دا خلوی جرم دی چې سپي جوټه که شات یا پیوته یو لوی نعمت توی کې ځای کې ارا عظیما دا لوی خبره ده چې د خدای یو لوی نعمت سپي جوټه کنو ته توی پی جوټه کړه شاته جوټه کړه غوړی جوټه کړه. زه یو ځل په ټانګه کې مدرسې نه راتلم دا د کالج هلکان خو ځان ته لوی لاټي برنس و یو وي د جهان خر بلکې ما دغو کالج استاد اوس مړ دی نوجوان ما ته وایي ښه مچ چې په لوښي کې پروزي نو شریعت کې دا وایي چې مچ خو پکه نو بیا وغورځوه د خندا په شکل یې ما شکر وباسه چې شریعت درته طریقه ښودلې ده. شریعت دا نه وایي چې خامخا اوس کا خو که د څکلو ضرورت دی زه چې پیاله کې مچ توی شم مچ ته پکې دننه که ګرم شي کې به یې دننه کښېنه یخ څیز کې ګیلاس شربت خو به توی کې خو یو چاټی پی در سره دی یا باټۍ را روان دی مچ پکې پروت ته به یې توی کې
ستا پلار هم به نه توی نو شریعت تا سره احسانو کې چې خو پې کا او ډرې کا کدی خوخه وسکه کدی نه خوخه مسکه نو شکر واسه پیاله چې خو بطری کې خو چاټه په بطری کې او دا دکانداران چې په خرڅین دي کې مچان پروزي کنه نو سړی په شمای د خدای او د رسول په احسان در سره چې ستاسو د نفسیات یو علاج وکړه دغه د مچ په یو وزر کې زهر دی بلکې خواږه سيزونه دي ناغه همیشه هغه طرف مخکې کوي چې کوم کې زهري ماده ده دفاع کوي لکه د مچې د شاته مچې په لکه کې زهر دی خو لکه شات دی باندې پکې خوري خوري نو مچ په دابل طرف مخکې کې زهري ماده نو ته په یخصیس کې ورغو پکه به غورځ او به د خوخه یوس کړه دني خوخه مکا علاج درته خو دا د مار په خله کې زهرم دی او په سر کې هغه مادم د چې هغه د زهر علاج دی تریاک تا تریاک راخه ورده شود مار گزیده مرده شود دا ګلستان بابا ویلی دی کنه نو خدای هر چیز کې دا علاج پیدا کړی دی او دا مار دا پوسټ کې د ډیرو مرزونو علاج دی نو دی پرته سپی امام مالک سے وی حکم راغلی منگا حکم منو او بدی توی کا او لوخ کنگال کزی نور پوجو نپیگم خو پی وڑی او شاد دل جوٹا کی نو دا خلوی عظیم امر دی چه تو دمر لوی نعمت دا خدای بتوی دا سپی دا وجه نا او نور امامان دی ٹھولو تپلیت کوئی ٹک تک اوچ وڑی نا سرسری چه کمی پوری جبه لگی دلی اغا لرکا یا اوچین ګولی سرسری چې کومه پورې چې بلګي دي له غلر کا باقی خورش نو درې واړه امامان پلیت وي او امام مالک صاحب پاک و تاسو بیان شي چې امام مالک صاحب دومره لوی شخصیت ته چې د ټولو محدثین استاد دی او د بادشاہانو استاد دی او د فقها استاد دی او د مدینه عالم دی او حضور د ایچا پیشنګوئی نه کړي او دا غي کړي دا وی قریبه د شدا زمانہ براشي چې په مدینه منوره کې به یو عالم وي چې خلق بوله د اطراف ناراضي او داغه پشان عالم بني عام محدثین فقها وي چې د امام مالک صاحب ته اشاره ځکه د امام مالک صاحب د ظهور زمانہ چې و د درس هغه وخت کې داغه د مقابله څوک شخص په ټول جهان کې امام مالک صاحب لوی شخص نو سوال داره او ای حدیث راغله د بصر او چشم منو خو وجه مونږ ته نه معلومه ودا امر تعبدی محض ده لکه سلور رکعات د ماسپخین 2 رکعات د سبا او رکوع او 2 سجده د دې وجه چاته معلومه نه دي معلومه عبادت خدای امام مالک سے په مذهب کې درې روایت نورم شته دا مشهور مذهب ده دویم قول دا چې جوټه پلیته ده دریم قول دا چې حضری او شهری سپی کې فرق ده کله زنګلی سپی وینو جوټه پلیته ده او که شهری وینو پاکه ده څلورم دا چې مازون کم سپی ته اجازت چې په شریعت کې لا کخکاری سپی د سوکې سپی د ګډو چیرلو د پارس په دې ساتلی چې شمخان پیرانه شي داغه جوټه پاکه ده د مازون او د غیر مازون جوټه پلیته ده نو سلور اقوال دي خو مشهور دا چې جوټه د سپی پاکه ده او د سپی غوخه تم پاکه وای دغه جوټه د خپل لاړو د یو ځای کې دونه پیدا کیږي او لاړې د غوخه نه پیدا کیږي نو چې غوخه پاکه ده نو لاړې پاکه افریقا کې مالکیان دي ځکه د هغې رسایي به مدینه منورې پورې کېده او مدینه کې د لوی مذهب امام مالک صاحب امام مالک صاحب او فقه حنفي اکثر مسائلو کې یو دی ځکه دا د یو زمانه علما دي فقها امام ابو حنیفه تلک مشر دی رفع الیدین دواړه نه کوي امین بالجهر دواړه نه کوي جنازه کې الحمدلله دواړه نه وایي صرف امام مالک سے په خفیه منځونو کې قرات خلف الامام وی په پټه او امام ابو حنیفه مشهور قول دار چې نه نشته پکې کني یو قول دار چې خفیه کې به وای قرازه دا ډمبه مثلا دیم اختلاف پکې دار دلایل برستو
چې وینځل خو راغلی دی وینځل یې څو کرته دی نو دا درې واړه امامان په یو طرف دی امام ابو حنیفه په بل طرف درې واړه امامان وی غسل وینځل ضروری دی شافعی سے وی غسل وینځل ضروری دی او تطریب پکې مستحب دی خوره مګل او امام احمد صاحب نه اتو پورې خور لاغله چې پاتم کې با خوره ومګي نو مالک صاحب د تطریب نه دی قائله شافعی صاحب تطریب ته مستحب وای او احمد صاحب اتم کارات کې وای خو وزل وینځل د ټولو مسلک دی زمونږ امام ابو حنیفه وی درې کارته وینځل واجب دی او کارته مستحب دی عمل په حدیث کوي خو فرق د وو د درو کړی دی چې درې ضروری دی او مستحب دی اوس امر خدا خور مو شوافی خور ته مستحب وي نو کې امام ابو حنیفه مو کرته ته مستحب نو څه مخالفت خدا حدیث نه امر خود بعض اینو کې دی افروها الثامنه بالتراب اولاهن بالتراب نو دو خلاف شو یو په پاکه او په پلیته کې دی کې امام مالک په یو طرف ته درې واړه په بل طرف یو په حکم د غسلاتو کې نو دا درې واړه امامان اجمالاً وکړه ضروری وي او امام ابو حنیفه وکړه مستحب وي درې کړه ضروری وي نو دوه مسلو کې د سپید جټي خلاف راغ نو راځي چې اول په اوله مسله بحث وکړو امام مالک لوی شخصیت نو د سپید جټي ته څنګه پاکوي نو هغه سلو دلایل وي اول دو دلیل د قرآن او دو د حدیث شریف زه په مدینه منوره کې امام مالک صاحب دا مسلک ته چې پیدلم که سړی حج لتلی شي حج په فرض ده اگر چې په لار سوال مو کی په لار کسب کی او نه دي خلق له سرونه خړی او پیسې پیدا کوي حج به کوي د دې وجه نه مالکیان د ټولو نه زیات حج لزی نو یو داسې دا غیر مقلد امام مالک صاحب پسې وخندل ما ته امام مالک صاحب د دلیل نه خبره خدای پاک وی واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى كل ضامر یاتین من كل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم راضی بخ په ابلغ په وعلى كل ضامر نو پوخه نو په پیدل باندې خدای حج فرض ادم استطاع الی سبیلا مراد استطاعت بدنی لی چې بدن دی روغ جوړي او سفر کول شي نو سفر بکې پیدل بځي حج لا اگر چې پلار کسب کې او دا نور فقها استطاعت د سبیل سره صحت د بدنم وي او مالم وي نفقه او هغه مال نه وي ذکر جانا دا مې د مې نو سړی چپ شمه ځنه اورا اي موديل وی شان دی راغي اي چې کوم یو مسله کې اختیاري نه علاوه چې البصیرت اختیاري زما په شان شمالي اتحاد ني نو کابل مولا او لغمان مولا د امامانو په کلام نه پیګ نظر مذهب پکې څه شي دا جاهلانی د فقه د باریکینه خبر نه ځان ته اسانه کی دا آسان پسند سړی مذهب پری دی تحقیق نشي کول امام مالک صاحب د سپی جوټي تواله پاکه وای نو سلور دلایل وای دو د قرآن شریف او دو د احادیثو قرآن شریف کې سورۃ انعام کې خدای وی و مبارک قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يتمه الا يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير او فسقا احل لغير الله به خدای پاک پیغمبر علیہ السلام په خله مبارک مونږ ته وی قل لا اجد فيما اوحي الي محرما ما ته چې څومره وحی شوی دا دې کې علاوه د سرور شیان نو شی حرام نشته الا يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير او فسقا احل لغير الله به یا مردار یا بدون کی ویني یا خنزیر وی یا د غیر الله په نوم باندې حلال شنو مردار دی نو خدای وی د حضور مبارک په جبا چې په ماته په وحی کې صرف سلور شیان حرام راغلي دي
ابن عباس پوے ضرور شیانو علاوه شي حرام نشتا لا اجد فيما اوحي الي محرما نشته او حصر ده چې محرمات په سلورو کې مخصوص دي نو سپي ولی حرامو سپي خو په دې کې نه ذکر دا یو دلیل بهم خدای پاک وای فلیوم مکلبین تعلمون فکلوا ما امسكنا عليكم مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم نو دا جوارح مکلبین مکلب دیتے ہوئی چی پا قلب باند اخکارو کے فکلوا مما امسکنا علیکم خورے چی کم سپید اللہ سات اخکار نو سپید اخکار نسی نو جام باندی نسی کر او لاڑے بور سر لگی او شریعت پی کلوا مما امسکنا علیکم خورے جوارح خدای اخکار روا کرده ده او دا جوارح نو تعبیر خدای پا مکلبین سره کرده ده چه سپید اخکار لساتلی نو دا اخکار روا ده نو چه اخکار کی خو پا خلی کئی او ورسره با دا لانو آمیزی شی نو که اخکار اینا رواوی نو بے با شریعت مخ که دا حکم دا غسل کرده او لاړې چې هغې سره لګي خو لاړې د غوښو نه پیدا کېږي نو چې لاړې پاکې شوې خو غوښه هم پاکه ده دا دوه دلیله دریم په بخاری کې او په ابو داود ترمذی کې بل راشد ابن عمر حدیث كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون عليه شيئا سپي به جماعت کې تک را تک کو سپي چې رواني د خولې نه لاړې زی اکثر او کله امتیازی مکی نو كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون عليها شيئا پخوانی جماعتونو کې خو دروازې نه وي مسجد نبوي مساعده وبا دالان په شکل مسجد نبوي اوس هم دالان په شکل لکه دام دالان د کوټه پکې نشته خو دې کې ورونه شته کې ورونه نشته ورونه بار دیوالونو کې لګېدل ټول دالان نو د حضور جماعت دالان ورونه نو دروازه نو سپي خو د کلو په جماعتونو کې خمنډې وای اغي پاغي باندې وبندیا چورې نه خبره ورزولې دا او سپي چرواني د خلې نه لاړ بیږي نو کلاړې پلیته وي نو حضور مبارک په دا ویلې چې دا خوره لرکه دا غزه وینځه فلم يكونوا يرشون على شيء دا حدیث سلورم حدیث هر حدیث کتاب کې راځي د درو قسم سپو اجازت راغله الا کلب ماشیه او کلب سوید او کلب زرعین سوید سپی د ښکار د پاره سپی ساتل فصل د پاره او د ګډو چلو د څوکۍ د پاره شریعت چې دا روا کړی نو چې ته ساتې پکور کې نو هغه خو بخامخا لو خو لرګو لخلو وروړي د سپي خدا طبيعت ته نو که د سپي جوټه مونږ پلیته کو نو دا خو لوی حرج دی امت ته او خدای پاک وای ما جعل علیکم فی الدین من حرج په دین کې حرج نشته ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم دا سلور دلائل شیاد لره میاس کې یو مسله ده خای مگر چې ښکار سره تعلق لري چې د سپي ښکار کله روان نو دا درې امامان درې شرط وای او امام ابو حنیفه 15 شرط وای اول شرط اتفاقی دا چې ستا پتلو زی ته ورته حلو پکړو نيسه نو زی دیم دا چې ستا پر اغوستو راځه واپس او واپس نو ستا په واپس راتلو راځي دریم دا چې ښکاری نه خوړلې تاله راوړي فکلوا مما امسکنا علیکم
که ښکار یې وخوړه لږه یا ډېر بیا حرام خو ستا دپاره نه شو. دا درې شرطه په سپي کې اتفاقا دی. امام ابو حنیفه دو نورم وی. اول دا چې کوم وخت لګي بسم الله الله اکبر به پوي فکلوا مما ذکر اسم الله علیه. سپینزم دا دی چې زخم یې پکې جوړ کړي که صرف په دباوی مړکی پخپوی مړکی او زخم پکې نه ابا نخره. دا قید د جوارح د لفظ نه راوباسي چې خدای سپونه تعبیر په جوارح کړي نو جرح زخم ته وای. امام ابو حنیفه یې 15 شرط دا یا الله مارغه کې دوشته دي په باس کې په شکری کې په باخه کې چخکار کې چستا پتلو زیزی او چستا پر اغوستو رازی رازی کوي خورته خیر ځکه سپیچ د خوراک نه منکې د احکاریان چې یو ځلونو سی هغه خوري دی وی په سپلو چې نه خوري بیا به وای درې ځله خو به احکار نه خوري نو چې سپیز لکه یار راشي نو چې ښکارونه سينو مالک ته را رسي ځکه چې یاري چې ما به وای امر خو ختواله نشي باز نشواله باخه نشواله پسپله نه کې دو شرطه کافی دي چې ستا پتلوزی او ستا پراغو را بلل واپس کیږي او سپي به وخه هغه بزر کې یار راشي نو د سپي کار روا دي په اتفاق د امت. امام مالک صاحب وای چې د سپي کار روا شو سپي اجازت شو پکور کې د دروس پونه علاوه بس پینه ساته کني روزانه پنه کو اعمالو کې د دو خیرات او اجر کمیږي. دا بخاری کې حدیث دی که چا سپیو ساته بغیر د دې درو سورتونو نه نو نقص من اجره كل يوم قيراطان او د دروس په اجازت. اوس ملائکی د رحمت راضی کنه راضی بعض علماء وی چې اجازه شو پدرو کې نو به ملائکی د رحمت راضی او شان مرشا سے وی د ملائکو طبعا نفرت د سپو سره نو کسبی معزون یو که غیر معزون ملائکی د رحمت راضی. حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه وی قربان به خدای سره سپي ساتم چې ملائکه دا د مرګم ناراضي ناغه ورته ملائکه برازي خو هغه ملائکه برازي چې د سپونه روح علي تا باندې د سپیغه ملائکه مقرري اخر د سپونه سو روح علي کنه علي اخر ورته کړه سپي ساته خو د انسان هغه ملائکه باندې راځي د سپو قبض کوون کې د ارواح هغه ملائکه بره صحیح ورته وې که خطا دا مقصد دا چې زب جام دې پاتې پلار باندې پاتې شي. دا غي دلایل شو. دا درې واړه امامان سپیته ولی پلیت وای ناول د وی دلیل سره ویم دا غي د دلایل نه جواب سره ګرداړم به مسله کې بحث کو. د خدای پاک آیات د زمون د خپل پیغمبر په صفت کې نهمه پارک النبي الامي الذي يجدون مكتوب في التوراة والانجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعونهم اسرهم التي كانت عليهم والاغلال التي كانت عليهم. د حضور په صفت کې دا دی يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. د دې پیغمبر دا شان دي چې طیبات بدل حلالای او محرمات بدل حرامای. نو دا نص د قران نه دا معلومه شو چې پیغمبر ته دا حق او مقام حاصل دی چې تحریم د بعض شیانو کې د خبائث ځکه قران شریف اجمالی بیان کوي تفصیل حضور مبارک کوي. منکرین حدیث تو ودا چې څوک حدیث حجت نه غني چې يحل لهم الطيبات ويحرم عليه خبائث مستاق څه شي دي چې ته حدیث نه مانې نو د پیغمبر تحلیل او تحریم کم ځای کې راځي په حدیث کې راځي کنه. نو د پیغمبر چې دا صفت تشریعی خدای ذکر کړی دی د دې مستاق څه شي دی اخر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی
نهى عن كل ذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیر، هر د داړو خاون زناور ما وی حرام کړی دی، او هر د پنج مارغه ما حرام کړی دی. نو داسې خو د ګیدړانو ذکر هم نشته، د زمروم نشته، د شرمخانم نشته، او د نور شیانم نشته. دا حرام دی که حلال دی؟ دا حرام دی. دا خو نستن په قرآن کې نشته، خدا د پیغمبر په دې قانون عام کې زیناب کې د داړو خاوند، د سپي د داړو خاوند دی که د جامې د داړو خاوند دی. نو چې څنګه حضور مبارک خنزیر د مرۍ شرمخ ګیدړ دا سیزونه حرام کړي دي، خو سپي پکې حرام دی. زیناب من السباع وذی مخلب من الطیر، او دا په جنس د خبائثو کې داخل دی. بل په ابتدا کې حضور دومره صح حکم کړو چې کلاب وجنه، به وی سې کو یو نوع د مخلوق ته، د خدای په مخلوقاتو کې رازونه دي. خو هر تور سپی چې دلته سترګه باندې خړه نه خی دا مسات د دخکار باندې فقها حرام وي، ځکه چې دا اسود بهیم دا تک تور سپی چې او دلته خړه کیرخی دا خطرناک سپی. شیطان د سپی په شکل کې سرګندېږي. شیطان د دو حیواناتو په شکل کې راځي، یا د سپی یا د خر. نو په نص د قرآن کې یحرم علیهم الخبائث او حضور مبارک د زیناب من السباع نه منع کړی دا، نای کې سپی داخل نه. دویم دا حدیث چې د وینځلو راغلی دی، نو مسلم شریف کې دا دی اذا ولغ الکلب فی ناحیتکم فلیحرقه، دا دی واړی. نو که دا پلیت نه وي نو د اړولو حکم ولې راته چې توی کې انډیل دو لوښي چې جوټه کې دا واړوي توی کې. نو که دا پاک وي نو ولې بیا حضور د اړولو حکم کړی دی؟ او فرق یې د اوبو د پیو د شاتو نه دی کړی. نور انای احدکم، پاکېدل د لوښي علی راځي چې سپي جوټه کې چې وځلی وینځي. نو معلومه دا شوه چې دا وینځل د طهارت د وجې نه دي که د بل څه د وجې نه دي. او د طهارت ضد څه شی دی؟ نجاست دی. نو معلومه دا شوه چې جوټې نجسه ده، ځکه شریعت وایي پاکېدل د لوښي به په دې طریقه راځي طهور انای احدکم. نو طهور لفظ تقاضا د نجاست کې د مقابل چې دا پلیت نه طهارت به په دې راځي. دریم که څلورم که پاک وي چرته خو به د یو صحابي مبارک نه خو د هغې د خوراکوالي ذکر راغلی وي. صحابه او تابعین مبارک چې په مدینه منوره کې چرته سپی خوړلی دی، نو دومره قیمتي شي چې کله په دغه خرڅېږي په سوونو د ښکاري سپي چرته یې خوړل راغلی. نو معلومه دا شوه چې حکم د نجاست او د طهارت د وجې نه دی، غیر معقول المعنا نه دی، تعبدي نه دی. خطابی او شافعی عالم دی، معالم السنن لیکنی د ابو داود شرح څلورم صدی عالم دی. او وایي د یو شي وینځل د دوو وجو نه، یا د خبث د وجې نه، خبث ظاهري، یا د حدث معنوي نه. حدث پلیتې ته وایي چې په سترګو نه ښکاري، لکه موتا چې جنوب شو یا بې اودسه شو، نو دې ته حدث وایي. او خبث ګندګي، جامه باندې متیازې پرتې دي او دسماتې پروت دی، په بدن پروت دی، وینځل دي. نو د سپي جوټه کې حدث خو نشته، څه بې اودسه خو نه دی چې جنوب دی یا بې اودسه دی. نو دا وینځل حکم د څه وجې نه دی؟ د خبث د وجې نه، ځکه وینځل یا د حدث د وجې نه یا د خبث د وجې نه. حدث خو شته نه، حدث په انسان کې راځي. نو معلومه دا شوه چې جوټې څه ده؟ خبیثه ده. بعض مالکیان وای معقول لکه ابن رشد مالکی فیلسوف دی، او د سپي جوټه خو پاکه ده، خو د وینځلو دا حکم چې وکړه ته راغلی دی نو دا علاجن راغلی دی. ولې وی یو خدا چې د وو عدد دی پکې، وو عدد اکثر په شفا او په علاج کې استعمال شوی دی. وکړه ته به بسم الله وایا، وکړه ته دا وایا، وکړه ته دا وایا.
کنه عام نجاساتو کې خدري ځله وینځل دي او سپي کې وځله وینځل دي معلومه ده چې علاج ده علاج د څه شي دی هر سپي کې کله سپي ته کلب وای او کلب لیونی سپي ته وای نو هر سپي کې د لیونتوب اثر وي اسنه چې دا کلب کلب وي نو دا هغه په خله کې جراثیم وي زهري او ته لیونی نشي او دغه جراثیم مړ کېدل په خور راځي د دیو جن په یو پلیته کې خور نه استعمال شوی او د سپي په جوټه کې خور وای او خور ولدا خور کې د نشادر اجزاوي دا سي اجزاوي چې هغه جراثیم وجني دغه لیوانتو نو چې دې کې وزل ویل دي دا علامه د علاج ده چې دې کې د خور استعمال ویل دي دا د دې د پاره چې هغه جراثیم د کلبیت اوس یو سوال دې خو تاسو په پیګه چې لیوانې سپي خوبونه تختی نو څنګه به وجوټه کوي نو دا لې چې لیوانتو به سرګن شي په ابتدا کې تختی نه سکی نو د سپي خوراک ډېر خطر اوس هم چې سپي سو کوفر کنه نو ډاکټرانو لچلا شي هغه ستنه ولا وی چې هغه د جراثیم د لیوانتوب د پاره استعمالي په خېټه کې په دا کې چې د لیوانی نشي د کار سپي کې دا اثر دی او یو جرمني ډاکټر په دې مسلمان شوی دی چې شریعت مطهره د سپي په جوټه کې خوره ولا ویلې ده نو چې هغه کې لباټو کې خوره ټیسټ کړه دې کې د نشادر نو شادر یو دارو دی ا دې پاوډریانه په پاوډرو کې اچي اپی مو سره نشادر ګډ کې په ته پاوډر جوړای نو نشادرو کې دا کار دی چې هغه دغه جراثیم وجني نو خورو کې د نشادر ازای هغه جراثیم هغه وجني د سپي هغه جوټه کې چراغلی دی وې دا حکم د باب د علاج نه دی نه د باب د طهارت او نجاست نه د ابن رشد فیلسوف مالکی لیکلی دی دا انګریزان د انجمن ته کلب وای خیبر کلب او لین کلب او فری میسن کلب نو کلب وای لیونی سپیتا نو اخیر چې دا لیونی سپی یو ځل استاد صاحب مبارک خدای پاک ته وبخي په تقریر کې طالبان ناس وې زما دا جنټلمن مولانی خو دا چې ټوپه دلته په مازیګری خي قراخوري ټوپه دا پنجاب کې دا ډیر دي زه چې قراخوري ټوپه دلته خي کنه مونږ مې ورپسې ځل نه غواړي زکه تاسو کې لکه د عاجزه صورت اختیار کړ نو ټوپه دلته خي لکه د حامد قرزی پشان د شمالي اتحاد والا وزیر اعظم دلته یو عالم هغه به قراخوري ټوپه ته ګوډي وي فلان کی مولا پسر ګوډي دی ګوډي پیژنه نو جنټلمن مولا مې نه ده خو استاد صاحب جنټلمنان کېږي ما یو طالب به صاحب جنټلمن خو شریف سړی ته وي په انګریزي کې ناغوی دومره په زم پیغام خو هغه شریف ته وي چې د انګریزانو په نظر کې شریف وي چې انګریزان چاته شریف وي هغه اسلام کې شریف نه دی قبیض وي انګریزان چاته شریف وي چې دا وی غلامی دا غي پشان جامي وی دا غي پشان لکه دي د مړی کې ځلم د کړی نو دا غټ جنټلمن هی از بیگ جنټلمن دا وی ډیر لوی جنټلمن نو جرمني ډاکټر په دې مسلمان شوی دی او د سپو کار سو کی زیات انګریزان کې په بلستانه ځان سره سملولي په ډوډه په دا بوشته دا خبيث د سپو سره لوبي کوي یو ځل د امریکای دورې باندې صدر راتون خپل سپیم راوست نو لږ سات د پاره په اسلام آباد کې ساره ده او 80000 روپے صرف په سپي خرچ راغله داغه د کمره او داغه د خلاص نو سپو سره ډېر مناسبت ده د سپو د ذات ده او ډېر خزي سپي په ځان اچي ځکه سپي کې قوت بازيات مردار دا ما ته په خپل خلق ویلي چې چالي دي ما دغه نه لیدل ما ته وی دلته پناټکونو کې داس دغه اغه د سړیو د خوځو د کار ته جوړ فیشن وای دا خو یار چاله ورزي
د خزه باندې چې سپیا چي نا منازع دا بتاو خي ناټکی خلق پکاره باندې وننوزي ناشتي ورته خزه ورته ځان د سپي په شان دا کې سملک الاوړه او د اندامونو باندې غوړه ماده واچي چې بوئی کوي نو سپي وته کوي شما دغه کې شمالي اتحاد یادم دوبه کې مزدور پښتون چاته یو خزه سره زنا کړل او په مخه په دې خاص اندامونو باندې خارښت لګید پم پیو لګید لیونه شو هسپتال ته لا ډاکټران ورته څه چل کړل یو خزه سره مې جما کړل زنا د پاره خزه ډیر زیات پیسې ګټي بیا کور مونږ ته خو اس پیان لاړه کور خزه ته ودا تاسو راوي وسه چل کړو وې دینه مخکې ما پزان سپې چول نو دا سړی چې ونږدې شو دغه پم په لګا دا بعضی بیماری دی ایډز د انګریزان ته دومره سخت یریږي لا علاج مرض دا دغه اختلاط جنسي د وجه حیوانات سپي یا چوڑیم په ورشي بل ملام په ورشي شمالي اتحاد والا ناغټوله معاملې ګندکی نو دا مرض په لګي مسلمانانو کې دا بیماری کمی دي او په کافرانو کې بد عملو کې دغه بیماری زیات دي نو ابن رشد مالکی وای دا وزل منزل دا د باب دا علاج نه دی د پخله کې دغه جراثیمي د جراثیم انکشاف مسلمانانو مخکې نه کړل دته زمون په دا کې فلسفه کې ازای دیموکراتیه وای ټیم ورشه ها وای دا خبره نه پاتې